کوهاټ کې د یتیمانو ماشومانو لپاره په آغوش هوم باندې تعمیراتي کار روان دی. د منصوبې نه به 200 یتیمان ماشومان مستفید کیږي. لومړۍ مرحله کې به آغوش هوم کې د 100 یتیمانو ماشومانو د کفالت آغاز د مارچ نه شروع کیږي. تفصیل ګورو د محمد ارشاد په دې رپورټ کې. کوهاټ کې د الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې د 200 یتیمانو ماشومانو د کفالت منصوبې آغوش هم تعمیراتي کار روان دی. د الخدمت صوبایي صدر خالد وقاص د تعمیراتي کار جایزه اخیستی او د روان کار په اړه ورته بریفینګ ورکړی شوی. په دې موقع د صوبایي صدر وینا وه چې په 14 کیناله رقبه د دې منصوبې لومړۍ مرحلې آغاز به د مارچ 2020 نه کولی شي. هغه دا هم ویل چې کوهاټ آغوش هم کې به ماشومانو ته د تعلیم او تربیت سره هر قسمه سہولتونه ورکولی شي. پاکستان کې آغوش 12 آغوشونه دي فلال او وخت هر کال پکې اضافه کی. خیبر پختونخوا کې سلور دي، په پیښور کې، مانسیره کې، ډی ای خان کې او دیر کې. دا زموږ 15 آغوش ان شاء الله په دې فروری میاشت کې زموږ اراده ده چې دا ټول کار پوره شي. د ماشومان انرولمنت به شو په فروری مارچ کې ان شاء الله دې موږ افتتاح کوو. دې پسې عمده کسي ارفنیج یتیمانو ماشومان ادارې جوړو د پاره دی چې د ماشومان کفالت وشي، د ښه تعلیم حاصل کړي، د ښه تربیت وشي او دا ماشومان هم جون باندې هم هغه مراک لري څومره چې زموږ خپل ماشومان یا د معاشري عام نور ماشومان. په دې موقع د ځایي خلکو وینا وه چې دوی به د یتیمانو ماشومانو په کفالت کې د الخدمت سره پوره مرسته کوي. الخدمت فاونډیشن سره ډېر کلونه رسنه کار کوو، نه صرف الخدمت فاونډیشن سره بلکې شوکت خان میموریل سره هم کوو. موږ خو په دې امید باندې الخدمت فاونډیشن سره تعاون کوو چې موږ ډېر زیات یقین ده چې موږ یوه پیسه هم غلطه نه لګیږي او موږ په تعاون سره په کوهاټ بابري بانډه کې هسپتال هم جوړ د 2 کاله شو فنکشنل ده او ډېر زښت کامیاب روان ده. د یو سروې مطابق پاکستان کې 240 لکه او خیبر پختونخوا کې 15 لکه یتیمان ماشومان دي، په کوم کې چې د 12,000 نه سیوا ماشومانو کفالت او تعلیم او تربیت الخدمت فاونډیشن کوي. محمد ارشاد، مشرق ټي وي، کوهاټ.